أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه همیشه بیدا کافران چې په شک کې بید دیننا حتی تأتیهم الساعة بعدتن تر دې چې قیامت په ناڅاپه راشي دی به پته مني او یأتیهم عذاب یوم عقیم یا براشي په دې باندې عذاب د هغه ورځې چې د دې دپاره به سپیري الملک یومئذ لله بادشاہی به په ورځې د قیامت صرف د الله یي یحکم بینهم چې د دې په منځ کې به فیصله وکړي فالذین آمنوا پس هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي فی جنات النعیم په جنت کې به چې د انعاماتو نه بډکي والذین کفروا او هغه کسان چې کافران شوي دي وکذبوا بآیاتنا او درو غني احکامات زمونږه فاولئک لهم عذاب مهین د هغې دپاره عذاب دی د اور سپکونکي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه کسان چې مؤمنان دي د هغې په زړونو کې ایمان راسخ دی د هغې زړونو ایمان قبول کړی دی او د هغې زړونه ورته نرم شوي دي خو هغه کسان چې هغه منافقان دي او هغه کسان چې هغه کافران دي دا دواړه کسان د دې دا کفر او د دې دا منافقت دا د انا مسله ده دا زد او پښتو ده مونږه د ابو جهل خبره کړې وه چې ابو جهل یو داسې سړی و چې ډېر زیات سخوی او ډېر زیات بدمزاج و لیکن دا کوم سړی چې سختدلی په ده کې لار هم ډېرئ نو چې څوک به ودراله او دروازه به یې ورته وټکوله او بیا به که هغه د شپې راغی نو هغه به د خپل در نه خالی لاس نه پرېښوده چا به ترې څه غوښتل خپل کوشش به یې کوله به یې ورکول پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یوه شپه ورپسې لاړ یو داسې شپه وه چې هغه د جم جپړ شپه وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د خپل امت دومره فکر و د خپل ځان پروا یې نه وه لړو ووته یاره دا سړی چې دی کیدی شي د ده په زړه کې ایمان راشي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړو عمرینو دعا کړې وه چې خدای پاکه یو عمر له پکې توفیق ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې کوشش هم په دې وجه ډېر کو دروازه یې ورته وټکوله ابو جهل راپاڅېدو نوي شپې ته وخت قریب و بیبي ورته وایي مه وځه دا مالې چې ته دشمن دی نی او ورته وایي نه وایي دې وخت کې دشمن نه راځي دې وخت کې ضرورتمند راځي او یاره که هر څوک وي که نه زه به سړی نه یم که مې ضرورت زما نه پوره کېدی شي او ما یې پوره نه چې راووته پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ولاړو ورته یې داسې وکتو سترګې بدلې شوې ورته یې وایي څه له راغلی هغه ورته وایي ستا د فایدې دپاره راغلی یم کلمه ووایه الله به در باندې رحم وکړي الله به دې عزت نورم سیوا کړي هغه دوره په درس کې دروازه بنده کړه چې نږدې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې لګېدلی او لاړو کور ته وایي تاسو د خوب وباسلم د دې دپاره چې کور ته لاړو نو بیبي ورته وایي څوک و ورته یې وایي محمد و وایي څه وي وایي چې ایمان راوړه هغه ورته وایي ته چې تلې تا واده کړې وه چې که داسې ضرورت وي چې زما نه پوره کېدی شي نو زه به سړی نه یم پوره کوم به ولې راوړه ایمان که نه دا خو ستا عادت دی ولې نه خپل عادت بدلې ستا د فایدې خبره یې کړې ده هغه ورته وایي تا ته پته ده ایمان راوړو کې څه مسله ده وایي هغه په ما باندې ایمان نه راوړي چې ما ته وایي چې ته ایمان راوړه هغه زما نه کورسی دي هغه باندې چې زه ایمان راوړم خو زه د هغه تابع شم امتي شم زما سرداري ځي زما کورسی ځي فقها وایي دقه ځای کې د فرعون او د ابو جهل نظریه یوه شوه هغه ته چې موسی علیهم الصلاة والسلام وی ایمان راوړه الله به د عزت نور سیوا کړي هغه ورته وایي داسې راته مه وایه داسې راته ووایه کورسی راته پرېږده ته راکوشه او ما کښېنوه
ځکه چې په تا ایمان راوړل خو ستا چې کوم دی نو تابع کېدل دي او چې زه ستا تابع شم خو ته زما مشر شوې بس کرسۍ رانالې ته ما سره سیاست کې نیغه خبر راته وکړه چې کرسۍ راته پرېږده ته راکوشه ابو جهل وی ښځې ته وی هغه هم دک وی محمد ما ته دا وی چې ته کوشه د دې کرسۍ نه ما په کرسۍ کېنوه او وایي داسې زه کوم ځای کوم یعنې مقصد څه مقصد مې په دې خبره کې دی الله وی ولا یزال الذین کفروا فی مریة منه همیشه وی دا کافران چې دوی به په شک کې پراته دي د دې دین نه ومنو که ونه منو ومنو که ونه منو ولې حق دی او دوی ته پته ده چې حق دی او دوی سره په یو ثبوت هم داسې نشته چې دوی نه حق ثابت کړي خو دوی خپل انا اغوستي دي دوی خپل بغض او حسد اغوستي دي چې نه یاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده د خولې نه خو نه منو الله وی دوی به په شک کې پراته دي دوی به فیصله نشي کولی دا شک ډېر ناکاره شی دی شک هغه بیماري ده چې دې کې انسان فیصله نشي کولی چې زه څه وکړم نو په دې وجې ذهن کار نه کوي حتی تأتیهم الساعة بغتة تر دې چې راشي په ده باندې قیامت ناصافه دې خو بې پته مني د قیامت که نه ناصافه ورته الله ځکه وي دی خو ټایم مقرر دی حادثې ته موږ حادثه ولې وایو زمونږ یې توقع نه د الله ر طرف نه خو هغه تقویني امري برابري هغه ټایمي لیکن مونږ ته حادثه ځکه وایو چې مونږ یې پته منو الله وایي دی بې پته مني او یأتیهم عذاب یوم عقیم یا به پرې راشي په دې دنیا کې عذاب د هغه ورځې سپیرې د دې دپاره به سپیري د دې دپاره پکې رحمت نه لکه څنګه چې د بدر ورځ وه چې دوی دا توقع نه ساتله چې دا سروالي بروالي مسلمانان چې مونږ شړلي دي دی به چې کوم دی نو موږ ته مخامخ کېږي او زموږ نه به ګټه کوي بل ابو جهل او د هغه سردارانو به خاندل وی به دي موږ د کجورو په لختو مړه کوي ځکه چې صحابو سره د کجورو لختې وي تورې کوم ځای برابرې دي و تورې وي او دوه درې چې کوم دی نو مات سنګینونو او ټولو سره چې لوړې وي او هغه هم د کجورو د لرګي وي د کجورو په لرګي به دي موږ مړه کوي او چې هغه به ور هغې راوبغه په ځای به وپړ کېدو الله پاک وی که مسلمان خو صرف همت پکار دی طاقت خو زما دی الله وی دی یا په دې باندې په دنیا کې داسې عذاب راشي غرض بر دې د پاره سپیری الملک یومئذ لله او د قیامت پر ورځ باندې به بادشاہي خاص د الله دلته هم ده خو دلته الله پاک امتحانا خپل اختیار منتقل کړی دی نور خلق له مخلوق له بګیم اختیار ور کړی دی او خپل مهلت اغستې لري چې مهلت ولا ورغی الله وی الته فیصله صرف زمای د بل چا فیصله بني يحكم بينهم الله به فیصله کوي د دې په منځ کې فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم هغه کسان چې نیک اعمال کوي د اعمال صالحه او ایمان سره کوي داغي د پاره به انعاماتي جنت به د انعاماتونو بډکی او د انعاماتونو ډکی ودولې وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه دی چې جنت کې به داسې څلور څیزونه چې په دنیا کې نشته دا جنت ته د انعاماتو نه ډک په دې وجه وي چې په جنت کې به داسې څلور څیزه چې په دنیا کې نشته په دنیا کې به په جنت کې به یو د دپاره حیاتي ژوند وي دویم د ده دپاره به شبابي ځواني وي دریم د ده دپاره به صحتي بیماري بني او څلورم د ده دپاره به انعاماتي کمی بني په دنیا کې دا څلور واړه څیزونه نافید دي حیات نشته داسې ژوند نشته چې د هغې خاتمه ني یو انسان هغه د زر کاله لکه د نوح علیه السلام په شان ژوندي اخیر به ځي په جنت کې هلته صرف حیات دی هلته موت نشته بس ژوندی به الله ر طرف نه به اعلان وشي بس مرګ ختم ژوندی به همیشه دپاره به ژوندي او موږ چې صرف د بیمارۍ نه صحت ومومو نو موږ خوشحاله شو دغه د وي که خیر وي قبر یې پلته وو او هلته به اعلان وشي یو انعام داری دویم د انسان دا شوق او مینه که نارینه که زنانه چیرې ډېرې ځواني ډېرې ځوان په نظر راشي که هغه د اویاو اتیاو کالو بوډا وي کوشش به کوي ګیره به تورئ کوشش به کوي غټ خلک به د مخ استري کوي زنانه به میک اپ کوي چیرې هغه ځوان ښکاره شي او چې ته ورته ووایې چیرې د باډي لینګویج نه خو داسې ښکاري شي ځواني هغه د ځمکې نه یو 2 فوټه اوچت شي او دغه کخیر وي ځوان یې راته ووایي حالانکې د ځوانۍ هغه طاقتونه یې تلي هلته به اعلان وشي بوډاوالی ختم ځوان به صرف شباب به شیب به ختم شي
زکریا علیه السلام وی اډوکې مې چې کم دی نو شیبه ډېر زیات دغه نه چې کم دی نو د بوډاوالي د وجې نه ږیره مې هغه سپینه شوې ده شغلې وي او اډوکې پرې واسطه شوي دي شیب ویلی شي زوړوالي ده هلته به شبابي الله به اعلان وکړي بس ځواني به بوډاوالي به په سړي نه راځي بس په طاقت کې به دا هغه دویم انعام دی د 32 یا 33 سال په عمر کې به او ښځه به د 16 یا د 18 سال په عمر کې دریم الله به اعلان وکړي بیماری ختم صحت به سړی به روغي پابانی به هیڅ چرم بیماری نه راځي منګه خو دلته کې د خپل صحت دپاره څومره منډې تړلې وه خو دا زمونږ څه منډه تړله چې خو د صحت دپاره سړی وایي چې صحت یې نو خو ژوند او زندګي شته چې صحت نه وي نو زه په مال دولت څه کوم په ځان باندې یې روزي الله وایي بس بیماری ختم صحت به او دریم یو انعام نن تا ته میلاو شو ته وایې چې سبا دې ما سره دلته به محنت کوي هلته الله به وایي نه محنت ختم صرف انعامات وي په دې وجه جنت ته جنت النعیم وي د انعاماتو نه به ډکي چې کوم انسان غواړي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین او هغه کسان چې هغوی کافران دي او هغه کسان چې دروغ ګڼي احکامات زموږ دې کې دوه کسانو ته اشاره وکړه چې کافران دي په هغوی باندې م الله پاک راس راخو او چې دروغ ګڼي احکامات زموږ دا کمزوري مؤمنان دي د دې یقین نشته په دې وجه باندې د دې مونځ په ټیم نه د دې روژه په ټیم نه زکات په ټیم نه د دې حقوق الله په ټیم نه حقوق العباد په ټیم نه ځکه چې که د دې په ذهن کې دا خبره رښتیا وي چې الله به تپوس کوي یو انسان به هم داسې نه وي چې هغه د الله پاک احکامات پرېښوي الله وي لهم عذاب مهین د هغوی دپاره به عذابي او د ټولو نه سپک او بېعزتی عذاب د سرې د اور دی الله وي د هغوی دپاره به د اور عذابي د هغوی د سپکوالي او د رسوایۍ دپاره الله دې موږ ټول وساتي بسم الله الرحمن الرحیم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه همیشه به دا کافران چې د دین نه به په شک کي حتی تأتيهم الساعة بغتة چې یا خو په قیامت ناڅاپه راشي او یأتيهم عذاب یوم عقیم یا په د الله ر طرف نه په دنیا کې عذاب راشي چې د دې دپاره سپیري الملک یومئذ لله په قیامت باندې به صرف د الله بادشاهي یحکم بینهم چې د خلکو په منځ کې به فیصلې کوي فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم پس هغه کسان چې ایمان یې وروړي او نیک اعمال یې کړي په جنت کې به چې د انعاماتو نه به ډکي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې کافران شوي دي او دروغ ګڼي احکامات زموږ په اولئک لهم عذاب مهین د هغوی دپاره به عذاب وي د بې عزتۍ